نو دی به بار بربند ناستو بادشاه به له دننه لور خور سره زنا کوله. الله دې موږ د دې نه وساتي. ډېر ګران کار دی محترم. چېرته تصور وکړه که چېرته دا کار ما سره وشو معاذ الله ډېر ګران کار دی که نه دی محترم. د انسان په بدن باندې ویښته دغه کېږي که زما لور خور ته چا په بد نظر وکتل زه روان یم بازار کې بعضې ارامیان شته یره جي ښځو ته د ویښتو نه تر پوندو پورې ګوري ویښتو نه تر پوندو پورې ګوري یره جي بره سپینه ده ولاندې خلک وایي جي پوندې تورې دي. مې که چېرته دا ګومان ستا دپاره بل مسلمان وکړي نو بیا ستا د لور خور دپاره نو بیا به د تصور څه محترم. بعضې ورته د ویښتو نه تر پوندو پورې ګوري. الله دې موږ د دې قهر نه وساتي. آمین ووایي. کافرانو چې ولیدي چې یره په دیګ کې یو کس چاره وړی دی او بربند ناست دی. په دیګ کې یو کس چاره وړی دی او بربند ناست دی. باچا چې دا عالم ولیدي چې خپلو خدایانو ته خو مې ډېر میسیجونه وکړه یو م را لرې پرې رانه کړه چې د په دروغه مې هسې مې ټرای کول او د مسلمانانو خدای ته مې یو پیرې اواز وکړه هغه بستې ته یې ووایي زه د پلانکي دغه بادشاه یم خار بادشاه یم او قسم دې تاسو ته نن یو جمله ویم چې ای د محمد رسول الله امتي ستا دپاره څه ګنجایش نشته چې تا زه جهنم ته دننه کړم. ها دا به ستا ډېره بدبختي چې ته په خپله راغلی او د جهنم دروازې ته ولاړې او ډبې او ته ما مجبوره کې نو درته به یې کولاوم بیا. الله دې موږ وساتي محترم. مانه ډېر خلک شته اوس هم الله دې معاف وکړي په روژه کې د جهنم دروازو ته ولاړ دي او ډبی یې جي وایي کولو یې که راته زه ورته ننوځم. الله دې معاف وکړي. او هغه کوم خلک دي هغه عمده د محمد رسول الله امتیان دي چې په نام باندې روژه ده لیکن د روژې چې کوم لوازمات دي هغه په ده باندې نشته. په نام باندې روژه ده ځان یې صرف د خوراک نه بند کړی دی سکاک نه بند کړی دی. نور چې الله وایي چې فقط د خوراک سکاک نه بندېدل نه دي نور چې ظاهري کوم ګناهونه دي چې په دا روژه کې ته ځان د دروغو نه بند کړه. د دروغو نه دروغ به بلکل نه وي. که چا څه ووایي زه روزهدار یم جنګ او جګړه به نه کوې. که چا درته بد کلمات ووایي نو ته ورته نبي علیه السلام فرمایي ته ورته ووایه چې زما روژه ده زه څه نشم ویلی نو هغه درته څه ویلي نه او تا وله ټول خاندان کنځلی دی نو دا د جهنم دروازه ډبول نه دي نور څه دي. په دې روژه په خولې باندې چې مبارکه میاشته او زما رب جمله وفرمایله قسم دی چې روزهدار یو ځان دې د ګناه نه بچ کړي دروغ پکې نه وی نو ستا د خولې د بدبویی نه خوشبویي نه یادوم ستا د دې خولې دا بدبویي ماته د جنت د کستورۍ نه عظیم شی دی عظیم دی. او په دې کې م ته بیا دروغ وی نو په دې کې م بیا ته غیبت کوې نو په دې کې م بیا په ستا دا سینه ستا په دې سینه کې د حسد ګټې پرتې دي ستا په دې سینه کې د حسد چمان پراته دي ستا په دې سینه کې د بغض ګټې پرتې دي محترمو او ستا په دې زړه کې غلا پرته د مسلمان ته ستا دا سینه خو د دوکې نه ډکه د محمد رسول الله امتی ته ستا دا سینه خو دوکې نه ډکه ده دین اسلام ته. زمونږ ټوله دوکه ګورې دین له دوکه ورکوم محترمو بل مسلمان له دوکه ورکوم محترمو قرآن له دوکه ورکوم محترمو اسلام له دوکه ورکوم محترمو ایمان له دوکه ورکوم. لرته تا ته په سرزمین کائنات کې یو انسان ښکاره نشو چې هغه چېرته خپل زوی له دوکه ورکړي نه چې زه د زوی دپاره بل له دوکه ورکوم زوی له دوکه نشم ورکولی. تا به په سرزمین کائنات کې څوک نه لیدلی چې هغه به خپلې ښځې له دوکه ورکړي نه چې د دې ښځې دپاره بل مسلمان له دوکه ورکولی شم. تا به چېرته سرزمین کائنات کې نه لیدلی چې د خپل نفس دپاره انسان ځان له دوکه ورکړي نشم کولی جي بل مسلمان له دوکه ورکولی شم. اسلام له دوکه ورکول لاته اسان دي ایمان له دوکه ورکول لاته اسان دي قرآن له دوکه ورکول لاته اسان دي لیکن خپل ځان او نفس له دوکه نشم ورکولی محترمو. نو دا د جنت دروازه ډبول نه دي نو نور څه دي محترمو. داسې د محمد رسول الله امتیان هم شته چې زما رب وایي دروازې مې بندې کړي دي او ډېر پکې ولاړ دي ډبۍ یې محترم. الله دې موږ د هغې نه وساتي. شوق سره امین وایي. د الله د رحم خبره کوم چې د الله دومره وسیع رحم دی په مؤمنانو نه په کافرانو. ګویا یو بادشاه د ظلم انتهای و په مسلمانانو ډېر ظلمونه به یې کول مسلمانانو سره چې مسلمان به یې ګیر که
نو بربند به که بے حرمته به ولا کولی او چې زنانه به ګیره کړول نو دنه کوله به اول به په خپل پیره وکړه نو بیا به وزیرانو ته په نمبر په پیره کوي معاذ الله الله دې موږ اوساتي محترم ډیر ګران کار بس هغه مسلمان به د چا چې به زنانه و نو هغه به بربند که او بربند به بار ناستو خلکو به ورته کتل داسې به راغونډ شو یو انسان په خپله بربند شي نو بل دونه بېوسه شو نو هغه د خپلې زنانه د عزت څه خیال وساتي نو دی به بار بربند ناستو بادشاه به له دننه لور خور سره زنا کوله الله دې موږ د دې نه وساتي ډېر ګران کار دی محترم چېرته تصور وکړه که چېرته دا کار ما سره وشو معاذ الله ډېر ګران کار دی که نه دی محترم د انسان په بدن باندې ویښته دغه کیږي که زما لور خور ته چا په بد نظر وکتل زه روان یم بازار کې بعضې ارامیان شته یاره جي ښځو ته د ویښتو نه تر پوندو پورې ګوري ویښتو نه تر پوندو پورې ګوري یاره جیبره سپینه ده ولاندې خلک وایي چې پوندې تورې دي مې که چېرته دا ګومان ستا دپاره بل مسلمان وکړي نو بیا ستا د لور خور دپاره نو بیا به د تصور څه محترم بعضې ورته د ویښتو نه تر پوندو پورې ګوري الله دې موږ د دې قهر نه وساتي امین ووایي او که څوک په دې قهر کې مبتلا وي دا کار مه کوي عظیمه ګناه ده وی دننه به یې کړه دی به ورته بار بربند ناستو دغه بادشاه چې دومره عظیم ګناهونه وکړه او د الله رحم ویمه جي د چا رحم ویمه اواز رانغی لکه چې د الله نوم ولې که نه الله پې باندې ډېر خوشحالي د چا رحم ویمه د الله رحم ویم جي دغه کافر مسلمانانو ګیر که چې ګیر که هغې خو ورته مخکې نه خوټ کېدل باچا یې جي بربند کې د ټولو نه مخکې باچا نه کپړې ویستې او یو دیګ یې ورته د اوبو که او ور یې ورته لاندې که او باچا یې ورته وربره که وایي اوس وربره شه بادشاه یې په زوره وربره که په هغه دیګ کې تړتکې والې لاس پې وله تړلي اور یې ورته لاندې که مسلمانان ورته د دنیا چې چا سره ظلم شوي ولاړو حتی تر دې پورې د خپل بوتان به یو په نمبر یادو چې اوس زما امداد وکړي بوتان به یې یادول هسې تصور وکړه چې زموږ بوتانو خو څه کار ونه کړ خدایانو له مې اوازونه ورکړه خو جي چېرته واپس جواب رانغی خو دا ټولو خدایانو ته مې په نمبر میسیج وکړو خو واپس ریپلی رانله ماته واپس ریپلی رانله راشه جي د مسلمانانو د خدای ته پکې لږ اواز کومه د مسلمانان دی د الله وی او لا اله الا الله وی دی کې بس کمالي چې دی یې وی نو وی په دیګ کې ناستو ورته لاندې او بربندو نو اواز یې وکړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې رسول الله کې د آخري الله راته الله تبارک وتعالی باران کې وسیله شوه دومره تیز باران ناغی چې اورې بند که دومره تیز سیلې راله چې دا دیګ یې سره د بادشاه په هوا کړی دی بربند بادشاه پکې ناست او چېرته په بستۍ باندې دا دیګ ور وغورځو هغه بستي د کافرانو وه کافرانو چې ولیدې جیره په دیګ کې یو کس چاروړی دی او بربند ناست دی په دیګ کې یو کس چاروړی دی او بربند ناست دی باچا چې دا عالم ولیده چې خپلو خدایانو ته خو مې ډېر میسیجونه وکړه یو هم راله ریپلی رانه کړه چې دا په دروغه مې هسې مې ټرای کول او د مسلمانانو خدای ته مې یو پیرې اواز وکړه هغه بستې ته یې وویل زه د پلانکي دغه بادشاه یم ښار بادشاه یم او قسم د تاسو ته نن یو جمله ویم زه الله د مرګ نه بچ کړی دا مسلمانان چې تاسو له راضي او کومه کلمه وي دا حق خلق دی او دا حق کلمه ده او دی چې کوم خدای ته اواز کوي نو په حقیقت کې دغه زما رب دی وایي د هغې بادشاه د وجې نه الله تبارک وتعالی د دغه کافرانو ټوله بستي مسلمانه کړه محترم دا الله خپل رحم کافرانو ته خو چې دومره ظلمونه به یې کول د محمد رسول الله امتیانو تاسو ته یم چې موږ الله ته اواز وکړو نو څه دی خیال دی الله به لبیک اواز نه وایي محترم چې کافرانو ته محترم چې زناګانې به د مسلمانانو لوڼو خویندو سره کولې او په دروغه باندې د ټرای دپاره زما رب ته اواز وکړو نو زما رب ورته لبیک وویل نو تا ته موږ خو په حق اواز کوو ستاسو څه خیال دی محترمو या हबीब सलाम अलैका सलाम